داسې وظیفه د محبت لپاره چې چا دا وظیفه کړې ده، چا په دې باندې عمل کړی، څه چې وغواړي، کوم محبت وغواړي، الله رب العزت یې ورکوي. د محبت لپاره ته یو انتهایی او عظیمه وظیفه خیمه، داسې وظیفه ده چې چا هم کړې ده، هر یو کس دا سره محبت کوي. څوک چې وغواړي چې زما سره محبت وکړي، دا وظیفه دې وکړي. وظیفه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای جنت ته هغه پورې یو کس نشي داخلېدلی تر څو پورې چې ایمان نه راوړي. کله چې ایمان راوړي دا بیا هم جنت ته نشي داخلېدلی تر هغه وخته پورې چې محبت یې نه کړي. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل آیا تاسو ته دا خبره نه ښیمه چې محبت ستاسو څخه خلک وکړي او تم د خلکو سره محبت وکړي؟ وی صحابه وفرمایل چې یا رسول الله ولې نه؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې محبت لپاره وظیفه دا څه شی دی؟ افشو السلام. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل سلام کوه، که ته یو کس پیژنې هم سلام پې کوه، که نه پیژنې هم سلام پې کوه. دا د محبت لپاره یو عظیمه وظیفه ده. داسې وظیفه د محبت لپاره چې چا دا وظیفه کړې ده، چا په دې باندې عمل کړی، څه چې وغواړي، کوم محبت وغواړي، الله رب العزت یې ورکوي. دې د وجې نه سلام به کوې. سلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې محبت یې نه کړی جنت ته هم نشي تللی. نو محبت پکې د محبت لپاره به طریقه وښودله چې طریقه د محبت دا څه ده؟ افشو السلام. سلام په خلکو باندې کوه، که ته څوک پیژنې او که نه. نن په دې دور کې ته وګوره خلک سلام په هغه چا باندې کوي چې څوک پیژني، په بل چا باندې سلام نه کوي. سلام خو یو دعا ده، په هر چا باندې پکار دی، عام کول پکار دی.